عزتمندو مشرانو دوستانو زمون په معاشره کې یو ماحول یو عادت دا ډیر اهم دی چې یو مسلمان لګي په بل مسلمان کې عیبونه تلاش کوي دا هغه غیبت کوي په هغه چې کمی کمزوریانې هغه تلاش کوي او بیا دې داسې کوي په کار خدا ده چې دې په چا کې یو کمی ویني یا یو عیب ویني دې په ښه طریقې سره په ښه احسن طریقې سره په هغه پسې لاړ شي د اخلاقو په مظاهره کې دننه هغه ته په پرده کې خبره وکړي چې ای زما وروره په تا کې دا خبره ده او دا خبره ټیک نه ده نو ته دا خبره د ځان نه وباسه په ځای د دې چې دا ټولې خبرې مونږ پاتې کو او مونږه په معاشره کې د هغه ګاونډیانو ته د هغه خپلوانو ته د هغه دوستانو ته د هغه دا عیب خور کو هر یو کس مونږ د دې عیب نه خبر کو چې په پلاني کې دا عیب دی په پلاني کې دا عیب دی دا ډیر غلط کار دی او دا کس په ګناه کبیره کې اخته دی او دا ډیر خراب عادت دی ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې کم یو مسلمان د بل مسلمان رور یا خور عیب لټي او د هغه غیبت کوي نو الله پاک د دې مسلمان عیبونه لټي الله پاک څوک چې دا غیبت کوي او څوک چې دا عیبونه لټي الله پاک د دغه مسلمان عیبونه لټي او بیا د سوچ خبره ده چې الله پاک په یو سړي پسې ولګي او د هغه عیبونه لټي الله پاک سره د هر څه علم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله پاک په دې ذلیل او رسوا کی اگر کده په خپل کور کې پټ ولې نه الله پاک په ذلیل او رسوا کوي نو عرض می دا کوو چې دا یو عادت مونږ د خپل ځان نه ختم کو